السلام علیکم ګرانو کتونکو تاسو ګورئ اورګزی نیوز زه عمران اورګزی قدرمنو نن زمونږ پروګرام د ټوریزم حواله سره کیږي نن به زمونږ پروګرام په بنډجات باندې چې په دې کې بیزوت اوتمان هیل بیرنګړ دغه ټولې سیمې په دې کې موجود دي او نن په پروګرام کې زمونږ سره ډي صاحب هم موجود دی زمونږ پروګرام نن د ټوریزم حواله سره دی نو په دې پروګرام کې به زمونږ ډي صاحب سره هم خبرې اترې کوو د وخت زه د خزې په ټاپ باندې موجود یم د وخت کې زموږ سره اورګزی ډي صاحب هم موجود دی سر تاسو د دې سیمې وزټ وکړو هر څه مو ولیدو په دې باندې تاسو څه نظر لرئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو به زه تاسو د میډیا والا ډېره زیاته شکریه ادا کوم تاسو دلته راغئ او دلته کې دا مختلف ځایونه تاسو کور کړ. دا اورګزی ډسټرکټ چې دی دا د ټوریزم دپاره ډېر زیات غټ پوټینشل لري او دا چونکې پېښور ته هم ډېر زیات نږدې دی، کوهاټ ته هم نږدې دی، هنګو ته هم نږدې دی، مختلف د ملک نور علاقو ته هم نږدې دی او دا ډېر مزدار علاقه ده، ډېره ښکلې علاقه ده. دلته کې ډېر ښکلې سینیک پوینټس دي او دلته ډېره ښکلې اوبه دي. اوبو کې چې دی هغه ډېر ښه طریقې سره هغه پروجیکټ کیدی شي. نو مونږ دلته کې نن دې دپاره مونږ راغلي وو چې مونږ دا مختلف پوینټس وګورو چې کوم ټوریزم اعتبار سره ډیولپ کیدی شي او پای کې څه کار کولی شي مونږ ګورنمنټ او د هغې نه علاوه کمیونټي لکه مونږ دا غواړو چې یاره د کمیونټي او د ګورنمنټ چې دی که نه هغه یو کولیبریټیو اپروچ وي، هغې سره دا ټوریزم سیکټر کې مختلف انټرونشنز مونږ وکړو. خلک مونږ دلته راوغواړو، دې سره به دا علاقه هم پروجیکټ کیږي، د هغې نه علاوه دلته کې به لوکل اکانومي هم ډیولپ کیږي. هغې سره سره اوورال یو ډېر ښه لکه یو ډېر ښه امیج به چې دی مخکې ځي، ډېر ښه لکه میسج به چې دی ټول ملک ته ځي چې لکه دا یو ډېره پرامن علاقه ده او د خلک ډېر زیات پرامن دي او ډېر زیات لکه هاسپیټیبل خلک دي. نو زما خپل لکه مقصد دا و د دې نن وزټ ما چې زه دا مختلف علاقې په دې بیلټ کې په دې علاقه کې زه وګورم او دا مختلف پوینټس وګورم او په هغې باندې بیا مونږ وګورو چې مختلف کم انټرونشنز مونږ کولی شو چې ټورست مونږ فیسیلیټیټ کړو. دلته چې کوم خلک راځي هغوی ته مختلف قسمه فیسیلیټیز مونږ ورکړو. جی سره که زمونږ په دغه غرونو کې وکتلی شي اوبه ډېره زیاته دی، که دغه اوبه په کار راوستلی شي ټوریزم ته ډېر اسانتیا نه جوړ شي، په دې مو څه نظر دی؟ بالکل ستاسو خبره بالکل ټیک ده. اوبه چې دی که نه هغه ژوند دی، ټیک شو که نه. قرآن کې دي چې یاره دا چې کوم هر یو ژوندی شی هغه د اوبو نه پیدا کړی دی او اوبه چې دی که نه هغه لکه چې کوم ځای کې اوبه وي نو هلته کې به خلک ځي او هغه د خلکو دپاره مین اټریکټینګ مطلب پوینټ دی. نو مونږ خپله لکه په دې باندې ډېر زیات فوکس دی. مونږ دا وایو چې یاره واټر سیکټر کې دننه مختلف قسمه مونږ انټرونشنز وکړو، واټر منیجمنټ سایډ ته وکړو، هغې نه علاوه لکه واټر کنزرویشن سایډ ته مونږ وکړو او د هغې نه علاوه کوم ځای کې چې د اوبو نه چې دی که نه څه اریګیشن کیدی شي هغه مونږ وکړو او ورسره فشریز دلته ډېر غټ پوټینشل موجود دی. هغې نه لوکل اکانومي ته ډېر زیات بوسټ کیدی شي لوکل اکانومي نه. په هغې کې مونږ مختلف قسم انټرونشنز وکړو. نو ستاسو خبره بالکل ټیک ده. انشاءالله په دې باندې زمونږ فوکس دی چې مونږ د اوبو چې کم ذخایر دلته موجود دي، کم ځای کې سورس موجود دی، هغه سورس مونږ پروټیکټ کړو، هغه ځای کې اوبه مونږ کنزرو کړو. جی لوکل یوت او ټوریزم ته څه پیغام ورکوئ؟ لوکل یوت ټوریزم اعتبار سره زه هغوی ته بس هم دا پیغام ورکوم چې تاسو په دې کې انټرسټ واخلئ، خلک فیسیلیټیټ کړئ، تاسو د هغې تاسو ته چې دی ډېره غټه فایده ملاویدی شي. اورال یو خو د علاقې یو ډېر ښه امیج مخکې لاړ شي او د هغې نه علاوه لوکل اکانومي هغې سره ډېر زیات به بوسټ کیږي او د هغې نه علاوه لوکلز چې کوم د دې ځای یوت دی هغه یوت به هم ډېر ښه طریقې سره دې کې ایجوکیټ کیږي چې دا یو ډېر غټ پروډکټیو سیکټر دی ټوریزم او په دې ټوریزم باندې فوکس پکار دی. تاسو چې څومره لکه دلته کې خلک ویلکم کوئ، څومره خلکو ته فیسیلیټیز ورکوئ ودن دی ایگزسټینګ ریسورسز. ضروري نه ده چې دی له تاسو دلته ډېر غټې هوټلې جوړې کړئ یا ډېر څه غټ فیسیلیټیز ورته تاسو بندوبست وکړئ چې تاسو دا
وس نه بهاري خو چې کوم دلته کې اویلیبل فیسیلیټیز دي هغه اویلیبل چې کوم تاسو ریسورس دي په هغې کې تاسو لوکل ټورسټ هغه تاسو فیسیلیټیټ کوئ ان شاء الله خلک به راځي. اسې خلکو دې طرف ته توجه شته دې طرف ته چې دی د هغې تګ راتګ چې دی اوس سیوا شوی دی. اوس مونږ په دې وجه باندې دې سیکټر کې وایو چې مونږ هم پکې خپل لاس خپې ووخو او تاسو به مونږ ځان سره ان شاء الله انوالو کوو او ورسره پروینشل ګورنمنټ ته هم مونږ داسې پروپوزل وړاندې کړو چې هغې سره دا لوکل ټوریزم چې دی دا پروموټ شي. ډېره زیاته مننه.